طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. دا सूरत त्वाहा दे मकी सूरत दे पदे की 135 आयतुना او اترو कोगानी दी तरतीब मसहबी लिहाज सरा 20 नंबर सूरत दे او द नजुल पे एतबार सरा 45 नंबर सूरत दे। मख की सूरत मरियम दे दिन रुस्तु नाजिल शवे दे। द सूरत त्वाहा दे ابتدا की लफ्ज त्वाहा रागले हुरूफ मुक़त्तआत की नो दागे द वजन द सूरत त्वाहा के खौदे शवे दे। त्वाहा द दिन बाज़ उलमा फरमाई कि दिन मुराद नबी अलैहि सलाम दे और द सूरत त्वाहा मजमून मजामीन जिकम दियो द तौहीद बयान दे पकी द अल्लाह जल्ल शानहू द वहदानियत बयान दे द सूरत मजमून दे और पज़िमन की द अल्लाह जल्ल शानहू द वहदानियत प दलाइल की पज़िमन की बबकी द अंबिया किराम वाक़ियात जिक्र कई और द्वेम दी सूरत नुम सूरत कलीम हम दे। सूरत कलीम वजह मुफस्सिरीन जिक्र कई दादा ची द मूसा अलैहिस्सलाम वाक़िया के इब्तिदा के अल्लाह जल्ल शानहू तफसीलन जिक्र करे दा او د موسی علیہ السلام لقب چې دی هغه کلیم الله نو دغه د وجنه د سورۃ کلیم هم ویل کیږي. د سورۃ طه په فضایل کې راځي چې دا ډیر فضیلت والا او برکات والا سورۃ دی. لکه روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل الله جل شانه د زمکه او اسمانونو نو پیدا کړی دینا. یو روایت کې زر کاله مخ کې راځي یو روایت کې راځي د زمکه او د اسمانونو نه 2000 کاله مخ کې الله جل شانو د پرختو په وړاندې باندې د سورۃ طه او د سورۃ یاسین تلاوت وکړو نو چې کله د پرختو واورې دوه وی فرمایل سمره خیر او برکت والا امت ته چې بچا به د سورۃ د قران نازلېږي. سمره برکت والا امت دے او خلق دے بچا بچے دا قرآن دا سورتون نازلیگی او بیگو فرمائل چی سمر برکت والا دی اغزلون چی دا قرآن دا آیتون دا سورتون بزدکی سورت طه او سورت یاسین دا بزدکی و یاتی بے سینو کے بے محفوظی و دا مبارکی سینی او زلون دی اول سمر برکت والا دی جبی چی دی تلاوت بکی دی سورتونو دا سورت طه او دا سورت یاسین تلاوت بکی دا مبارکی جبی دی. یعنی دا صفاتونه د زمکه او د اسمانونو نظر یا 2000 کاله مخکې دا خبره پرښتو کړي و نو دینه چې دې پته لګ ډیر برکت ولا صورت دی. بل برکت یو علما دا هم ذکر کوي چې دا صورت دی بلکې د صورت دا ابتدایي آیتونه دي چې دا د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو سبب ګرځیدل و. د عمر رضی الله عنه پشان جلیل القدر صحابي چې دغه د ایمان راوړلو سبب ګرځیدل و. دا روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه ورځ ډیر زیات غوسه شو توره واخستلا او روان شوی نعوذ بالله د نبی علیہ السلام په قتل پس روان شو. نبی علیہ السلام قتلوما لار کې روانو داسې غوسه روانو. نعیم ابن عبد الله چې دا ور لمخې لورغه نو ته پوسی ته وکړه که چرته داسې چې غوسه رواني نو عمر رضی الله عنه دا خبر ورته وکړه وای دی بکا کی دا کم کس دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا قریشی ټول بیدی نکړل نعوذ بالله وزم وی دا قتلو ما دو وی دا ټول خلق چې دی بیدی نکو او دا خلق بل دین ته واړول
او زمونږ په دې قریشو کې په منځ کې اختلافات پیدا کړه کور په کور باندې اختلاف زوی د پلار سورانو پلار د زوی سور ځکه چې یو کور کې به داسې و اکثر پلار به ایمان راوړی زوی به نه وړو د دواړو په منځ کې اختلاف و زوی به ایمان راوړی پلار به نه وړوړی نو منځ کې به اختلاف و ویل دا ختمومه نو نعیم ابن عبدالله رضی الله عنه ته فرمایي وایي ستاسو خیال دی دم ایمان راوړی د عمر رضی الله عنه پته نه وه وایي ستاسو خیال دی چې ته به نعوذ بالله نبی علیه السلام چې دی قتل کړي او وایي دا قریش او عبد مناف چې کوم دي وایي هغه به تا ژوندی پرېږدي څه تا به وایي داسې کړي چې تا به هم ژوندی پرېنږدي جو هغه باندې دا خبره بده ولګېده وایي د دې نه وایي چې ته د نبی علیه السلام داسې صفت بیانې وایي راته ښکاري وایي چې تا هم ایمان راوړی ته هم بېدینه شوي ځکه هغه ټایم کې به هغوی ته مسلمان چې دی بېدینه ښکارېدو د خپل کفر چې دی دا ورته چې دی حق پرسته دین ښکارېدو وایي ته هم جوړې بېدینه شوي هغه ویل او الحمدلله ما خو ایمان راوړی دی چې د هغه سره په جګړه شو نو عمر چې دی زورور سړی و چې او دا نعیم ابن عبدالله دی هم چې دی ښه تکړه نوجوان و چې ښه پوره چې دی هغه جګړه مګړه وشوله نو اخر کې ورته وایي دی چې کله کمزوری شو نو طاقت یې نه ورسره نور نو وایي زما پرېږده وایي دا خپل اوښې او د خور خبر دی واله ولې وایي هغوی هم ایمان راوړی دی نو روایتو کې راځي وایي دا خبره په عمر رضی الله عنه باندې کولو وایي داسې و لکه د اور لمبه شو سم داسې د غوسې نه داسې تاو شو چې ښه زه خو دلته ستاسې لګیم تا خو لا پېژنم ته خو چې دی او د معاشرې عام سړی تا سره چې دی دغه خبره نشم برداشت کولی خبره خو زما کور ته را رسېدلې ده خور مې ایمان راوړی دی اوښې مې ایمان راوړی بس دغه ځای نصیب دی چې دی هلته لاړی چې هلته کله لاړی دی اوس ورنږدې شو دروازې ته ورنږدې شو نو د کور نه اواز راځي د کور نه اواز راځي د دروازې ته نږدې شو نو څوک لګیا دی چې دا آیاتونه ورته وایي تلاوت کوي خباب رضی الله عنه خباب بن الارت رضی الله عنه چې دی یو غریب صحابي و غلام و ډېرې سختې تکلیفونه برداشت کړي بیا د عمر رضی په وروستو تپوس هم کړی دی وایي خباب وایي تا خو چې دی ابتدایي اسلام راوړی و چې ډېرې سختې به مسلمانانو ته میلاوېدې د دې د وجې نه او ته خو یو غلام وي وایي د ایمان دپاره اسلام دپاره دې سخته تېره کړې ده نو خباب رضی الله عنه فرمایي وایي څه به درته صفتونه کومه د دې ملا نه ورته دا کمیس اوچت کو دې ملا ته مې وګوره چې هغه ورته وکتل نو عمر رضی الله فرمایي وایي د الله په ذات مې د قسم وایي داسې ملا خو ما د چا انسان نه ولیدلی هغه په سکروټو به وایي څه ملا ولم د ملا ټولو چې د هغه قوتې قوتې شوي وه داسې غونډړې وې پکې او زخمونه شوي وو نو خباب رضی الله عنه چې دی د عمر رضی الله دغه اوښې او خور چې کوم دي د قرآن چې دا صورت آیاتونه ورته ښودل نو عمر آواز واورو ورې وټکاو چې ورې وټکاو نو پوه شو چې لکه څوک خو راغی او پته ور چې عمر رضی الله دی نو خباب رضی الله چې دی یو کوټې ته دننه خفیه ځای کې پټ شو خو په دې جلتۍ کې بعضې روایتو کې راځي په جلتۍ کې یو پاڼه چې ده هغه پاتې شو داسې یو په څه باندې هغه ټیم کې خو داسې پاڼې نه وي کله په د کجورې په پټ باندې یا په سرمنو یا په کاڼو یو څه بل څه باندې به قرآن چې دی هغه لیکلی شوی و داسې نو لږه شانیسه چې ده پاتې شوې وه یو طرف ته نو دی ورته اول چې ورغې عمر دروازې کولاو ورغې وایي سم کول بس وایي هسې ښځه خاوند ناسو خبرې م کوي نه وایي څه ناشنا اواز و پکې نه ویل ناشنا اواز پکې نشته دی ځان هم خپلې خبرې کولې بس په دې خبرو کې چې دی دا عمر دوی ما ته پته لګي تاسو ایمان راوړی دی تاسو هم بېدینه شوي ایمان هم راوړی دی مسلمانان شوي نو بس په خبرو کې په جګړه شو د اوښې سره په جګړه شو راویچاو نو خور چې د خاونو نو هغه چې د خاوند د خلاصېدو کوشش یې کوو نو عمر په دې مخې ولې یو سپېړه ورکړله نو د هغه سپېړې د وجې نه دومره داسې سپېړو چې مخې ورله زخمي کو مخې چې د زخمي ته روانې شوي که عمر ډېر طاقتور سړی و خو چې کله د ښه چې د هغه ځان ستړی کو اوښې په وهلو ټکولو باندې او خور هم دغه رنګې په وینو کې چې د هغه سره شو بدن یې چې دی زخمي شو هغه مخیر د چا خور وه دغه د بعضې صفت چې دی هغه مورثي صفت وي که دی عمر رضی الله ځان ته څه وي چې زه عمر رضی الله خو هلته خور خو هم د عمر دی هغه هم بهادر او ایمان یې د ده نه مخکې راوړی و ایمان خو په مسلمان کې چې دی هغه کې غیرت پیدا کوي نو ټیک دی چې ده کې خو قوت او طاقت خو خور کې اوس مخکینې د دې نه مخکې د ایماني غیرت هم راغلی و یا هغې ورته اخره کې وې عمر وایي ستا څه خیال دی چې ګنې ته به موږ ووایو د دین نه به موږ واپس وړی کفر طرف ته
وای چې څه کوي موږ وای الحمدلله ایمان خځو خو دواړو ویل موږ ایمان راوړی دی او وای چې څه دی خوخه یغه وکا او چې څومره کول شي وکا وای موږ د ایمان نه واپس نشي اړولې و چې دا خبرو شو دی عمر رضی الله په دې زړه باندې داسې اثر وکړو او داسې عمر رضی الله شو ال خور تم قتل چې پيونو کې لیت پتوا چې وای لکه پور چې وبو والے داسې عمر دغه غوسه یو دم چې هغه بالکل ختم شولا یو بس خور ته وی چې خداره ته ویا او خیم پرې خودو وې داره ته ویا چې د تاسو صلی الله دغه ماته راکې چې زم ولولما هغه چې عمر پوي سره پوي دو په نو خور ابتدا کې ورته وی چې کې دې شي دا خو چې ایمان نه درولې مشرک دی نو اصلي چې موږ دا حصہ ورکو او زیرانه نه کې هغه ټیم کې هو قیمت یو دا ا دې داسې دغه نه ملاوي چې لیکل به ملاوي دل نو وی هغه ورته وی چې سینه چې ته دا زینه کې نو هغه ورته د بوتانو په نوم باندې قسم وخړو اگر چې مشرکانو خو د بوتانو چې څنګه مسلمان په الله جل فزاد باندې قسم وخړو به خیال ساتي اوس خو قسم نه خلکو سلو بټوقه جوړه کړی کنه په نه خبرو قسم هغه کافرانو خو چې قسم به وخړو مرګ ته به چې د تیار خو قسم به بیان ماتاو داغه د بوتانو په نوم قسم وخړ چې نه د سیس به د زو واپس کومه خدا راته اوخیا نو به بیا ته خور وینا وې دا چې د قران پاک دی دا متیر دی ته بیل مازه کس لاس نشي لګول نو یسو کوم او اول بزی غسل بکې بیا بچی دی لاس وروړي نو چې غسل هم په کو نو غسل هم کما شوی وا او د دین سنه ستمه پیدا شو چې دی شي الله په لکه چولې دی ایمان تر تمایل شوی نو چې غسل یو کوراله نو دا قدرت ته ګور دغه د سورته طه د ابتدایي آیتونه پاتې شوی نو خو په یو عربو په معنا او په مقصد پویدو نو خور ورته دا مخې ته کوي داسې زمولستو چې هغه عمر شروع کړل او یو څو آیتونه تلاوت کړ نو کیفیت بدل شو نو دی خور ته وی دا خو ډیر ناشنا کلام نه دی دا ډیر خپل بهترین کلام دی چې دا خبره وکړه نو خباب رضی الله عنه چې هغه تم پیدا شو چې جوړ عمر دی ایمان طرف تمایل شو ځکه چې نرمي پیدا شو د کوټې نه وروته او بشارت او زیره ورل ورکو او عمر رضی الله عنه چې مبارکي وی بیگا د جمعې پشپ باندې نبی علیہ السلام چې دعا کړې و اللهم ايد الاسلام بابي الحكم ابن حشام او بعمر ابن خطاب الله د اسلام ته قوت او طاقت ورکی په حکم ابن حشام د عمر د ابو جهل نوم چې دی عمرو ابن حشام یا حکم ابن حشام او عمر رجلو عمر ابن خطاب نو دا ډول چې دا چې ډیر ځت تکړو بهادر ډیر زیاته تکړه نو جوانانو نو نبی رسول الله دا دوه کړ چې الله په دې کې دا کم یو محبوبي هغه ته ایمان نصیب کې چې د دې د وجنه ایمان ته قوت ملاو شي مسلمانان مضبوط شي ځکه چې په ښکارا مونږ نشو کولای بل څه په ښکارا نشو کولای نو عمر رضی الله چې ما د نبی رسول الله خواته بوزي ایمان راوړم نو بشارت یې وته ورکو نبی علیہ السلام دی صحابي پکور کې ناسو او دغه ټیم خباب رضی الله سره مرګره شو ال تکي رو رساو چې کله دروازې ته نږدې شو ور وټکېدو نبی علیہ السلام سره صحابه کرام ناشتي چې ور سوګ راغی او عمر رضی الله عنه باندې صحابه کرام او یریدل ابتدا کې چې داسنه نبی علیہ السلام ته نقصان ونه رسي دغه چې دی د ایمان نه درول او تکلمو نو هغه یې ور سره و چې نبی علیہ السلام ته ځان بو سنو د صحابه کرام د نبی علیہ السلام فکر بو سره و نبی علیہ السلام ته نقصان ونه رسي نو چې کله دروازه کو نبی علیہ السلام ورې ولګي نو چې کله دروازه کولاو نو صحابه کرامو د لاسونه داسې ونیو لاس د کلک ونیو چې د نبی علیہ السلام مخې دی بود نبی علیہ السلام ته نقصان ونه رسي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته را پرې دی چې کوم صحابه کرام ورسره سوغي ته فرمایي وای کو په ښه اراده راغلو اراده نیکوا نو الله به ورته خیر ور نصیب کی او وای کو اراده بدوا نو نبی علیہ السلام نه بل څوک بهادرو نبی علیہ السلام ته فرمایي وای کو اراده بدو د دې نه بجوندې نه جی وای واغه چې څنګه ورنږدې شو نو بس په کونډو باندې کې ناستو تاهیا شکل کې نبی رسول الله د الله رسول ایمان را کلمه راته وای ایمان راوړم نو هغه ټیم کې کلمه چې دی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړم او مرجون چې کله ورتلو رستو فرمای وی د دین مخکې په ما چرته داسې یره نه وراغلی ځکه چې د لوی بهادر سره خلک به دغه د نوم نه یریدل او په دغه ټیم کې چې کله عمر رضی الله صحابه کرام نبی رسول صحابه کرام ته وی چې را پری دی وې زما په دې بدن داسې یره رال او د بدن مې رپیدو د نبی علیہ السلام مخ مبارک ته مخامخ کتلې نشو داسې یره را باندې رااله نو دغه آیتونه مبارکه
چې دا د عمر د ایمان راوړلو چې هغه سبب وګرځیدو او پرښتو هم دغه بشارتونه چې دی هغه ورکړو. نو الله جل شانو دې آیاتونو مبارکو کې فرمایي طه الله علم د فمانه د حروف باندې والله اعلم بمراده. دا الله او د نبی رسول الله په منځ کې دراز خبري بل څوک پینې پويږي، بس دا چې نبی رسول الله ته د دې معنی معلومه ده او الله جل جلاله څه مطلب دی. ما انزلنا نه د نازل کړه مونږ دا قران الیک په دمن القران دا قران لتشقا چې ته په مشقت کې پریوزي ته په تکلیف کې پریوزي الا تذکرتن مگر دا یو نصیحت دی اے الا انزلنا تذکرتن مگر دا موږ نازل کړی او نصیحت دی لمن د پاره د هغه چا یخشا چې دی یریږي چې کوم د الله نه یره کوي دا غوی د پاره یو نصیحت موږ نازل کړی دی تنزیلا چې نازل کړی شوی دی لګ لګ ممن د هغه چا د طرفنا خلق الارض چې پیدا کړی د الارض زمکه والسماوات العلا او اسمانونه اوچت اسمانونه پیدا کړی دا رب د طرف نه نازل شوی دی. روایت کې راځي چې کلا ابتدائی آیتون نازل شو او بیا داغه نرستو د سورته مزمل او سورته مدثر آیتون نازل شو. نبی علیہ السلام با ډیر جات مشقت کو د ورځ چې دی هغه به دعوت او د شپې چې ټول شپه چې دی خو ټول شپه په تهجد کې ترولو دعاګانو کې به تروله چې داخله ایمان وروړي. دا چې دی د تکلیف نو بعض روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام د تسلی د پر الله جل شانه آیتونه نازل کړ او بعض روایتو کې راځي کافرانو چې دی خبرې شروع کړلې وای د مسلمانانو سه ایمان چې دی قبول کړی دی چې ځان په مشقت کې اچولې وای د شپې چې دی عبادتونه کوي او د ورځې چې دی دعوتونه د ورځې نه چې دی ان آرام شته نه د شپې آرام شته دی. نو الله جل شانه آیات نازل کو نبی علیہ السلام ته صحابه کرام د مسلمانانو ته تسلی دومره په مشقت کې ځان ما چوي د آیاتونو د قران موږ د لپاره نه دی نازل کړي چې تاسو په مشقت کې چي واچو دا خو د الله جل شانه ته طرف نه دې یره د پاره او د هغه رب د طرف نه چې زمکه او اسمانونه پیدا کړي داغه د طرف نه یو نصیحت چې نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم طه الله علم د فمانه د حروف باندې ما انزلنا نه نازل کړه مونږه الیک پتا باندې القران دا قران لتشقا چې تب مشقت کې پریوزي الا تذکرتن مگر دا یو نصیحت دی لمن د فار دا غچا یخشا چې یریږي تنزیلا دا نازل کړي شوی می من دا غچا د طرف نه خلق الارض چې پیدا کړی دی الاخر پیدا کړی د زمکا والسماوات العلا او اسمانونه اوچت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم